کتاب موقوتا بشک موږ په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی دی اوقات مقرره باندې اوس ګوره موقوتا معنی کې موقتا وقته علیهم موقوت نه مراد ده چې دا موږ په دی باندې فرض کړی شوی دی په زمانه په وخت باندې داسې وخت وقته علیهم چې الله په دې باندې مقرر کړی دی هر یو موږ لپاره مستقل وخت دی علماء کرام هغه مسله زړه ده چې ابتدا د باب کې امام بخاری ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا آیت راوړي وجد ایراد دې آیت صدا یو خدا چې چون کې دې آیت کې وقت ذکر دی امام بخاری خی چې دا احادیثو کې چې څومره د اوقات ذکر راغلي دي دا د دې آیت شرح ده او دا آیت هغه لپاره متن دی ان الصلاه كانت من کتاب موقوتا دې آیت کې د وقت ذکر راغی نو دا متن شو احادیث چې څومره په دې سلسله کې راځي هغه به دې آیت شرح یو تفصیل دی دویم دا چې امام بخاری دا خی چلکا آنے والا احادیث چکم دی اغیل پار دا آیت تمہید دے او دا اصل دے دریم امام بخاری دا خی چی سنگا دا اوقاتو ذکر احادیثو کے دے دغه سي دا اوقاتو ذکر قرآن کے دے امام بخاری دا اوقاتو اثبات من القرآن والحدیث جميعا کئی او درما یا سلوما نقطه بداشي چې دی آیت باندې ابتدا بطور استبراک دا حصول تبرک په تور باندې دا او تشوا اگر چې چونکه دا خدای حدیثو کتاب دی او اوقات الصلات په احادیثو نه ثابت دی او اتا بیات کتاب الله تعالی استبراکن چې دوی باندې طلب کوي حصول د برکت من الله تعالی ورپسې شاه وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاه يوما وهو بالعراق فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علمت ان جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى بس ګورا مولانا صاحب توجه کوا حدیثونه آسان دي ښا ان شاء الله وجد ایراد د رومبي حدیث په دې مقام کې صدا ور یو ایراد د حدیث وی اصالتن بیا په اگر چې په حدیثو کې احادیث کې بیا نور مسائل ذکر کیږي هغه طبعا ذکر کیږي امام بخاری دا حدیث راوړي چې د هر موز د پارا وقت مقرر من الله تعالی دی لکه جبرئیل امین الله را لګلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د 5 اوقاتو 5 مزونو اوقاتو تعلیم کړو خودنه کړي وا نو کچره موز په اوقات مقرره او نوې نو بیا د اوقاتو د تعین څه فائدہ وا دا یو خبره شو دیم ضمنن دا مسله ذکر کی چې تای مواقیت الصلات دلته دا مسله رااله چې عمر ابن عبد العزيز رحمه الله یو ورځ دا شوک چې مازیګر موزه د خپل وخت مختارنه مؤخر کا وقت مستحبنه مؤخر کا اوروه ابن زبیر ورتراغه اور اغي په دی باندې تنقید وکړه چې یو ورځی مغیره ابن شعبہ ابن مز مؤخر شو نو ابو مسعود الانصاری پاغي باندې گرفت کړه نو اے امیر المؤمنین تا نو مز کوم د نا وخت شو او بیا په دغه وخت کې چونکه دا حدیث الوقت ذکر کا په دې د عمر ابن عبد العزيز تحفظات شو او دغه ازاله به ان شاء الله رسو کیږي نو ګورا
عبد الله ابن مسلمه چې قرات والا مالکین ما ولست فی امام مالک سے باندې عن ابن شهاب ان عمر ابن عبد العزيز حواله ده ابن شهاب سره چې عمر ابن عبد العزيز اخر الصلاه یوما یو رضی رستو کومزه د خپل وخت مختاره وخت مستحبنا اسی کله کله دا مليان په یو بل اعتراض کوي لکه قراءت و تلاوت دا حد قرآن پورے خاص تے قرأت او تلیت و تلوت دا دا قرآن سره خاص تے حدیث سره دانش ویل چې ما قرآن ما استاسو مخی یو حدیث اولست یا یو حدیث میں تلاوت وکړه خو بیا محدثین فرمایي چې د قرأت په دې لفظ کې توسوش ته دا بنوي چې تا ته ما یو حدیث تلاوت کړ دا څه بنوي البته که ستا مخ کې ما د یو حدیث قرات وکړ نو دا بد خبره نه ده لکه دې چې ګوره قرات علی مالک عن ابن شهاب ما په امام مالک باندې یو حدیث ولست چې ما ته ابن شهاب ویلو چې ان عمر ابن عبد العزيز نو قرات راغی دیمه خبره چې احادیثو کې قرات ویو کنه قرات علی شیخ قرات علی فلان قرات علی فلان لہذا کې قرات الحدیث تو ہے تو دا به جرم نه ان عمر ابن عبد العزيز اخر الصلاه يوما یو ورځ د مازیګر موزي مؤخر کا او دې کې دا مطلق ذکر دی چې اخر الصلاه لیکن منګه په بخاری ثانی 571 کې ویلو دغه روایت مونږ ویلې دي چې هغه موز مؤخر کړو نو هغه د مازیګر موزو یاد کنه 571 کې مونږ دا ویلو ورته کوم سوال او جواب هغه مونږ کړو دارنګي په دې بخاری کې 457 کوم دا روایت را روان دي هغه کوم تصریح ده چې دا موز د مازیګر دی لکه 457 تر واړه دغه بخاری شریف چار سو 57 تو ګورا حدثنا قتيبة حدیث دے حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا فقال له عروة اما ان جبريل قد نزل وذي کے تصریح اعلی اخر الصلاه یعنی کم اخر العصر وهكذا 571 وهو بالعراق فدی حال کی تیشو کنا ان المغيرة ابن شعبہ اخر الصلاه يوما وهو بالعراق او مغیرہ ابن شعبہ سے په مقام د عراق کې وو فدخل علی ابو مسعود الانصاری رضی الله تعالی عنہ تیشوا داخل ش په مغیرہ ابن شعبہ باندې حضرت ابو مسعود انصاری صحابی فقال ورته چې ما هاذا یا مغیرہ صد دا تاخير په مانزه کې اے مغیرہ ډیر معلومه شو چې وخت کې تاخير ګناه ده کہ چرے دا گناہ نه وینو پدې غرت ولې کې چې ما هاذا یا مغیرۃ داسدی علی سقد علمتا آینه دا خبره چې ته خو خبرې چانه جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیہ السلام نزل اسمان را کوش فصلى دیمزک فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا مزک پیغمبر علیہ السلام یو مزشو ثم صلى بیا بل مزک فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم شو ثم صلى فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم سوشو درې ثم صلى فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم سوشو ثم صلى فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم سوشو پیزا دې کې څه مسله نشته خو پنځه مزونه جبرئیل امین وکړه او پنځه مزونه نبی علیہ السلام وکړه اوس دې کې دا تصریح نشته ده چې ابتدا بأي صلات
چې موږ ابتدا په کوم سره شو کوم موږ باندې ابتدا شو دا موږ ترمذی کې ویلي دا حدیث چې ابتدا په موږ د ماسپخین شو اگر چې په فرضیت په لحاظ سره د ماسحر اول بیا ماسپخین بیا مازیګر بیا ماخام بیا ماسو تن لیکن ابتدا د ادا کول د مانزه دای د ماسپخین نشورو کړه ولی ځکه چې ماسپخین وخت دی دا وخت یقظت او د بیدارۍ دی دا د وخت یقظت او د بیدارۍ دی وارچی وقت سبا دی وقت نومن و غفلت دی او چونکی مقصد دلته کې فقط اداء صلات نو بلکې مقصود دلته کې تعلیم د صلات مال اوقاتو نو د ماسپخین ټیم دا د بیدارۍ ټیمی او ټول خلق بیداری نو دې لپاره ابتدا د ماسپخین د مازنه اوشوا اگر چې فرضیت په اعتبار سره سار مخ کیو بلبل راسي او بعض علماء چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ په لار کې کړو د سحر او دلته چراغ مکی تر ماسپخین موږ نه ابتدا آغاز وشو هو الله عالم او ترمذی کومه ویلو چې ابتدا به صلات ظهر وا او بیا محدثینم ذکر کوي چې چونکه مقصود تعلیم دی او دلته کې ټول دنیا موجود و دویم سوال دا دی چې امام شافعی رحم الله مسلک دا دی چې دا مفترض اقتدا په متنفل پس جایز ده او دې حدیث نه استدلال کړی دی استدلال دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مفترض او جبرئیل امین فرشتہ دغه متنفل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مفترض څنګه اقتدا په متنفل پس وکړه خو چې دا ابتدا چوشو خو ثابته ده کنه حنفیانو تاسو ولې چې نه کی منګاری ته وایو چې نکبت حدیث خو تر اخره پورې واوره کنه نماز نه ټوکل کای دا امام جبرئیل چې کوم امامت کړو نو دې صورت کې جبرئیل مفترض ولی مأمور من الله تعالی نو چې څنګه نبی علیہ السلام مامور نو جبرئیل مامور لکه دې کې دروست روایت کې راځي قاسم مقال بهذا امرتو جبرئیل بهذا امرتو نو ما څه مامور نو چې مامور شو په فرض نو ادا المفترض بالمفترض رااله بل اشکال پکې راغی چې جبرئیل امین امام دی او نبی علیہ السلام مقتدی دی او نبی علیہ السلام افضل دی او جبرئیل مفضول دی د مفضول په اقتدا افضل څنګه د مفضول اقتدا وکړه دا سوال شو نو د حقیقت جوابونه دي یو جوابداري چې دا اقتدا نه و بلکې جبرئیل ځان له 2 رکعات وکړي ما ته ګوره خجی اذن موږ کومه 2 رکعات دا بیا ما ځکه سره ما ته ګوره چې زموږ کومه ته ګوره ما ته او الفاظ وی او رکوع سجدا قیام قومه جلسه وغیرہ کولا چې سلام میوانه وی چې تاسو سو کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وکړه او دې حدیث کې ورته صلی فصلا صلی فصلا صلی فصلا نو دې کې امامت لفظ نشته دی نو جبرئیل ځان له موضوع ک بیا حضرت یې مطابق وکړه بیا جبرئیل ک بیا حضرت یې مطابق وکړه نو دې کې اقتدا د سر نشته نه او سوال د امامت افضل د مفضول پس عمران نه دغه خبره ده د مولانا صاحبہ چې چونکه بل روایت کړي چې امنی جبرئیل دی جبرئیل مال امامتی کړي دا نمګه دغه یو معنی کو چې امنی په معنی د علمنی سره دی هغه تعلیم دی لکه ما تاسو تلمیذی کې ویلو لکه په خوا به استادانو د خپل د مقتدیانو بچی په موضوع درولو رايته به بچیانو سنت کا نیت میں گزر دے اخلاص وغیرہ وغیرہ او مخمد کابی اللہ اکبر و سبحانك اللهم و الحمدللہ و یقول هو رکوع ذا سمی اللہ ہوا وغیرہ وغیرہ فامنی جبرئیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امامتی کولا یعنی تعلیم د موز ورکاو جبرئیل امین
او جبريل امین خو واسطه بین الله و رسوله و او کې دین علاوه سلورمه مسله شي نغي بداوی چې الکه دا د تعلیم بابو او دین دا ثابت شو چې افضل اقتدا مفضول پس صحیح ده جبريل اگر چې مفضول نبی افضلو د دې اقتدا کې تاسو یو سبق درک چې افضل مفضول پس درې دی شي لکه نبی پاک جبريل پر د صدیق اکبر پس نو ورا صدیق اکبر پس ولاړو نو د افضل مفضول پس اقتدا جائز او جبريل پس اقتدا حضرت سے وکړه دې کې څه ښکار دی حدیث کې وکړه دا ثم قال بهذا امرت وی چې ما ته په دې حکم شوی دی جبريل امین وی فقال عمر ابن عبد العزيز وی لعروه عروه ابن زبير دا اي علم ما تحدث به دا چې کله مشکات وای نو دیږي کې خلق نه پويږي او بیا دلته کې چې کوم دې دازي اړي راړي چې څنګه چل دی دا علم دی او کې عالم دی او کې دې څه مطلب دی او څه مطلب دی ګوره علماء کرام دو نقطې یاد کړه یو خدا لک اکثر محدثین وای اگر چې د امامت جبريل دا مسله اشهر وا ډیر ممکن ده چې عمر ابن عبد العزيز ته نی رسیدلی اور عمر ابن عبد العزيز ته چې اورو دا روایتو ک چې صلی ثم صلی ثم صلی دغه وته علم ما تحدث به ځان پوکا علم ویښه ځان پوکا ما تحدث به دا کوم روایت چې ته په نقل کړي او ان جبريل هو اقام لرسول الله صلی الله علیه وسلم آی جبريل امامتی کړ پیغمبر علیہ السلام ته دا تاسو وای دغه معلومه شو چې عمر ابن عبد العزيز په اوروه باندې تنقید او جرح کوي چې ته جبريل امامتی کړي و دا تاسو وای نبی علیہ السلام لوی عظیم شخصیت ته هغه ته جبريل امامتی څنګه وکړه دا تاسو ځان پوکا سوال دا چې دا حدیث دی مشهور حدیث دی او شاید عمر ابن عبد العزيز ته نی رسیدلی یا مولانا صاحب رسیدلی وی او ډیره ممکن ده چې ظهور شي او کله کله ظهور کیږي یو خبره زین تراشي او بیا د زین نوځي نو ډیره ممکن ده چې دی وخت کې د زین نوتلې درېمه نقطه د محدثینو دا ده چې علم ما تقول ځان پوک او وا دا سوای سمانا تو چې جبريل نبی عليه السلام له امامتي وکړه دا ته حدیث بیانې حدیث قصینا او د حدیث معیار په سندي سند نه ذکر کړي به سند اړه دا خبره خلا دا حدیث معیار په سند وی سند نه پیش کړي به سند اړه علم ما تقولو او ان جبريل واقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عروه كذلك كان بشير نو معلومه شو چې وروي دغه سمات فلان کی ویلو فلان کی ویلو نو معلومه شو چې د عمر ابن عبد العزيز جرحه اوروا باندې په نقل روایت کې نو په ترک سند باندې یا په کیفیت ته نقل روایت وا په نفسي قصي باندې نو په څو وخت رسیدلی و خو به سند خبره کوله یو وګوره دا حدیث دی به سند راته نه وای سند پیش کا هغه چې کان بشیر کذالک کان بشیر ابن ابي مسعود يحدث عن ابيه دا چې بشیر ابن ابي مسعود د خپل پلان نقل کړی وقال عروه ولقد حدثتني عائشه او ما ته حدیث بیان کړ د عائشه به چند رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تنقید چې کومو په ترک سند باندې دریم رائے دا چې دا علم نه دی دا صيغه د متکلم د اعلم ما تقول عمر ابن عبد العزيز اعلم ما تقول زپېګم چې تاسو وایي یا ستا خبره کومه ته معلومه ده او ان جبريل هو اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم اي جبريل د هغه سره
چې چا ادرول او مز قائم کړو مز نبی علی السلام ته وقت صلاتی وقت مانځ جبريل خودلو نو دې کې سوال دی چې وخت مانځ جبريل خودلو بیا پکې څه منګوي چې جبريل یو واسطه وا او دا وخت الله خودلو نو قال اوروي او دا اوروه دا قول چي دي یا خو امام بخاری بلا سند تعلیقا ذکر کړي یا دا اوروه دا قال چې کوم د مقوله د چا دا د ابن شهاب دا اور ابن شهاب د اوروه شاګرد دی كذلك كان بشير ابن ابي مسعود يحدث نبيه قال اوروه دا مقوله د ابن شهاب دا ولقد حدثتني عائشہ اوروه ابن شهاب وی چې ما ته نقل کړي اوروه سه چاغوي اوروي چې ما ته حدیث باندې کړو شیا بھائی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان صلی العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر دا رسولاشي ترمذی کوم ویل حضرت امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې مسکاو د مازیګر داسې کیفیت والشمس في حجرتها لا نور د حضرت عائشہ د قبر پسین کیو قبل ان تظهر مخکې دینا چنر اخته لا نور نو اخته لا نور پسین کیو مګه کوټی نه راوي مدرکه ونه کوټی وی هغه نور زمره زر نه وته اشکال نشته چلو باب دې په بیان د وضاحت د دې قول د باری تعالی یا باب دې په بیان د ذکر د دې قول د باری تعالی چې کوم کې حکم دې په ادا د مانزه سره لکه تفسیر خو موږ نه وایو ځکه کتاب التفسیر نه دی باب دې په بیان د ذکر د دې قول د باری تعالی چې کوم کې حکم دې په ادا د مانزه په اخلاص سره منیبین الیه شی رجوع کون کی الله تا واتقوا مخالفت طرف نزان ساته واقیم الصلاۃ او مزونه کوي پابندۍ سره ولا تکونوا من المشرکین او مشرکان مو جوړي گئے اوس دا بلال چې کوم ده کنه بلال احمد بل احمد خلار کباب ته کې ناستم نو اوس دا چې دا بلال احمد ته وایو چالک قران عظیم وی اقیموا الصلاة مز کوا ولا تکونوا من المشرکین نو دینا خو یو امام یو عالم ندی لیکلی چالک پتر کې صلات سره سره مشرکیږي او قران وی اقیموا الصلاة مز کوای هم مشرکان کېږي ما معلومه چې ترک د صلات سره سره مشرکیږي حالانکه په ترک د صلات سره سره نه مشرکیږي بلکې تشریک مع رب سره مشرکیږي نو دې لپاره مفسرین دا ولا تکونو متعلق د منیبین سره لیکن لفواصل آیت آخر کراغه منیبین الیه ولا تکونو من المشرکین واقیموا الصلاة شی رجوع کو ان کی اللہ تا شرک مکہ ہے ٹھیک شو اور مزونه کوي پابندۍ سره او دیو ما تفسیر کی کتلې د چتا توخم چې بخل ختم شي اقیم الصلاة مزونه کوي منیبین شه ولا تکونوا من المشرکین ولا تکونوا من مبدلین لدین الله او شرک نه مراد دلته تبدیل دی نو مکیږي شرک کون کی یعنی مر جوړيږي دین د الله لپاره بدلون کی لکه د الله دین بدلولم شرک خدای ته به شرک په احکام ویل کیږي لکه تاسو کله کله په جګړه کوي چې فلان کې ملي سی وي دا چې لکه شرک په احکام مشتري تاسو کله کله جړې کوي په یو بل باندې هم خو نه کوم په طرف دا جهنی الحمدلله مخکې قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن ابي شعبة عن ابن عباس قال قدم وقت عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في شهر الحرام فمنا بشيء دا حدیث موږ مخکې ویل د خیر سره عباده ابن عباده د ابي جمره نه وی عاد ابن عباس ابن وی
وی قادمه وفد عبد القیس را قبیله عبد القیس رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه فقالو دوی حضرت چنا حاصل حی من ربیع منګه دا ډله چدا دا در ربیع سره تعلق لري ولسنا نسلو الیک الا فی الشهر الحرام نیو منګه چې ورسو تا سوا د شهر حرام نا دی میاشت مکرم معززنا بغیر ممتاز غنی شورات له زکه چې لارې کې بندش وی فمرنا بشین من له حکم ک په یو تاسو مسلې نا اخذوه ان کا چې موږ ته نه واخلو یا موږ ته داسې مسائل بیان کا چې موږ ته نه زدکو او بیا په غیبانې موږ عمل وکړو وندعو الیه من وراءنا او قبل موږ دې مسلو ته هغه خپلان زمونږه قومونه زمونږه وراءنا چې رسو زمونږه دی په کلو کې فقال نبی علیہ السلام فرمایا امرکم باربع وانهاکم عن اربع امرکم تاسو ته په سلورو خبرو باندې او منکم تاسو لره د سلورو خبرونه او دې کې د حدیث آسان دی اگر چې موږ مخکې په دې ما ځان سره کړو کنه دلته وی الایمان بالله یو د سلور مأموراتنا الله په ذات ایمان راوړل دي بس ثم فسرها بعد دغه ایمان تفسیر وکړه چې شهادت الله الا الا الله وانی رسول الله دا فقط د ایمان تشریح شوا اور مأمور به ایمان دے او دا یوش و اقام الصلاة دوشو و ایتاء زکاة دریشو وان تؤدو الی خمس ما غنمتم دا سلور شو ما مورا سلور شو نو پینزو تا حاجت را نغے نو اختلاف را نغے جگر را نغلا الحدیث یفسر بعضو بعضن تو چکل بیا مشکات ہوئے ذکر تبا علم خود مشکات نشور ہے کنا فن حدیث د مشکات نه شروع کیږي مشکات کې ودا حدیث ډېر ګرانی براغي عاشق کې لیکل دي چې ودی حدیث کې دوه اشکالات دي او دا ډېر ګران اشکالات دي عظیم اشکالات دي ارجه ته دا وای چې لکه مامور بي سلور دي کنه یو ایمان دی او بل چکم دی موز دی بل پکې سجره ها زکات دی بل خمس غنیمت دی دا سلور دي نو اشکالی نشته ده بیا دې کې څه ضرورت چې په دې کې غټ اشکالات دي دا حدیث بزان سره 75 صفحه به یاد کړئ او دا 75 بتانه ځکه نه یریږي چې ته مزونه 15 دې ز پنځ پیرې نو اشکال ختم شو نو ورسره به 17 شي او شو کنه مزونه 15 دی هفته کې ورځي وي چې 75 صفحه در چتم نه یریږي هدي وانهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير منکم تاسو لره د شربت جوړولنا پکدو کې او په شین منګوټي کې والمقير او په تارکولی کې والنقير او په هغه کاسا هغه لرګي د لرګینا توګل شوی لوخه لرګینا لکر سے بنایا ہوا برتن اوس دې ذکر روزه ذکر نشته ره معاشي بار ذکر کړی دي چې دا د کاتب نه ساوه شوی دا او د کاتب غلطی د اغفال من الراوی لیکل دي چې راوی دلته کې ظهور شوی دی کله کله خبره داسي وي چې د ذهن نه سړی نه اوزي او دې کې نور کلام ځکه نه کومه چې دې باندې موږ ځان ستړي کړ دې اسی وخت سره خرابو مستا شابنن ختم څه په طرز روانه شابه ګوره دا حدیث موږ مخکې ویل دي باب دې په بیان د بیعت علی اقامت الصلاه په قائمولو د مزو دینه معلومه شو ګوره د لوی جګړې او خاص کرکې د غیر مقلدینو په درسونو کې وي چې داخله چې بیعتو کا دا بدعت دا بیعت چتر راغی ورته ګوره وکم من آفت قولا صحیحا وآفتو من فهم السقیم وکلا کلا سلی فهم سقیمی پوجی پینا دا صحابه کرام ایمان راوړو ټول مسلمانانو د بیا څنګه بیعت ته معلومه شو چې په ارکانو د دین هم بیعت کې نشي لکه اوس منګه یو مرګري ته وی لکه دا اسلام د زم مرګره کنه ګډ کې ناشته امنګ ورته چې لکه
ستاد درس کې د حاضرې د پر شرط دادې چې تب زوم په دې لاس بیعت کې چې آینده به نه قضا کوم او دې بیعتو کې چې یقینا آینده به قضا نه کوم نو دا بیعت علا دوام درس ته دې ته څوک بدعت وي دا څه بیعت اسلام خو نه بیعت کو معنی یو لوز دی یو عهد دی او یقیني خبره ده تکبر او د انانیت خبره نه ده دا بیعت داسې شی نن ما وظایف نه دي کړی ارزه چې د کور روان شو ما زبر گاډي کو کوم نالته ملاو نه شو اوس هم داسې محسوس کوم لکه مان چې شی روک شوی دا بیعت کوئی اثرات دي چې هغه دیو صاحب تعالی سو وظایف در کی سشیر باندر مان لوز عهدو کی تان چې کله ترکیږي تو تا خپل ځان چې کوم دی کنه ته محسوس کوي چې مان یو غلط کار وشو یا په مان کې څه کمی پیدا شو تخیل ورته دا بیعت علی اقامت الصلاه ته تما پلاس بیعتو کې زو مز پابنده سره کوما ٹھیک ده او دا حدیث مقدمه را جی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قد مر بهذه الألفاظ على اختتام كتاب الإيمان. جی. باب الصلاة كفارة. گورا مولانا صاحبہ فضائل اعمال دے باربے کے دی باب کے مقصد دے الصلاۃ کفارۃ دا موږ کوم دے دا د گناہونو کفاره ده ګوره کفاره د کفاره نه ده او کفاره په معنی ستاره ده نو کفارۃ معنی دا شو د ګناه باندې صادر اچون کې الله اکبر زلغون تصوف ته دی بوزما دا ګناه غل دی دا ګناه غل دی او ستا ملمانه راتله تعالی جارو ملاو نشوا تا پاغي باندې سپین صادر واچو پوښ کنه چې چا په پکې ډک نشي لاندې غلو ته په صادر واچو پټ نو هغه یې پښو دارنګ دا زموږ ګناهونه چې دي دا زموږ عیوب دي او د دې عیوب ازاله چې کم دا دا په توبې سره کیږي کله چې دا کبایر وي دا په توبې سره کیږي او چې کبایر ني نو ان الحسنات یذهبن السیئات سیلاب د نیکو چې کم دی نو دا به خصو خاشاک د ګناونو ترجمه زما یاد شو مخکې قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه سمعت حذيفة منګه د حذيفة سے ناریدو هغه كنا جلوسا منګه جلوس وکړو عند عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر سے څخه تاسو دا کنه په پاکستان کې دا جلوسونه او باسیونن جلوس دی حالانکه دا مرور دی وته جلوس وي خدای لکه یو روډ دیو روډ د روډ سر نواله بل سر کپور جزیرو دي ته مرور وي نن بلغونه په سړک مرور کو نو خلک وجنن په سړک باندې جلوس کو او جلوس ویل کی الناس ته نو كنا جلوس لك درنه ته جلوس وي چې درنشي نو هغه جلوس دی او کینینو اوس مې اوریدو چې مولانا فضل الرحمن سے درنه کوي نو دا ډېر ښه عمل دی ان شاء الله موږ هم په کې لار چې مرګتیا ورسره وکړو چې دا خو مدارس او تحفظ لپاره دی د اهل علم او حفاظت او تحفظ لپاره دی تمام قوتونه یو خالي او د اهل علم او د مدارس او د علم مټاولو لپاره دی او چې بخاری خلاص بیا تاسو خاص خبره کوم بیا ماته یاد کړئ ان شاء الله نو كنا جلوسا عند عمر رضی الله عنه موږ عمر سے سره ناشتو فقال ايكم يحفظ قول رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یو د تاسو نه دی چې یادی ورتا وینا د پیغمبر علیہ السلام فل فتنه په بار د فتنه د حدیث مخې شوی دی کنه مختصر ونه چاته یاد ده دا خبره چې نبی علیہ السلام د فتنه په بار کې سویلی
قلتو حذیفه وی ماوی انا زیما کما قاله سمانا انا احفظو قوله کما قاله زیما چې یاد می ساتلې دا وینا د نبی علی السلام چې څنګه راته ویلی و وقال عمر صاحب انك عليه او عليها لجريون اے حذیفہ انك عليه بشکا قول د نبی علی السلام لجريون تخامخا لائق پیادولو یا چې انك عليها بشکت هغه مقالید پیغمبر لجريون کہ علیہ شی نمرات قول بشی او کہ علیہ شی علی مقالت رسول بشی او لجریل معنی لائق مناسب لکت دا پیغمبر سی رازباز سی قلت مائی فتنة الرجل فی آلی فتنة انسان امتحان دے انسان فی آلی پبارد آل دے ومالی پبارد مال دے وولدی فبارد اولاد دی وجاری فبارد گاونڈی دی سمانا شمولانا صاحبہ معنی دادا چه کلا کلا انسان بانی امتحان رازی فی آلی ومالی وولدی وجاری معنی شوا کلا چی او سوید چا مال واخلی او یاد چا حق تلفیو کی داغی سزا دیتا د مال په نسبت آل په نسبت اولاد په نسبت جار په نسبت راشي او دې سره تکفیر راشي لکه مثلا تا د چا حق تلفی کړی و گاونډي سره د پچر کې جګړه شو هغه ساتره ګراله من کړه غول وکړه او ایله اوس موږ دازې جارو کړو خو د جنگ دغه شي کنه په پای باندې لغونه ریډوټیشن ګرم کی دا وا فتنه الرجل فی آله امتحان وشو نو کله کله د انسان سره تقصیرات شي وي انو هغه زوی او تبرن شي زوی ورته درې نکوم داتا تبه خیر دی وکړه نکوم داتا انو بیا ته پریشانې لغونه خفه بشي نو دا فتنه الرجل شو او کله کله بدای چې تاسو پیسې روکی شي انو کله به جیب کې ګوري کله یو جیب کې کله بل جیب کې کله بل جیب کې انو دا فتنه الرجل شو عمر سے بھی نیک وقت دا تپوس نکم سڑیا داسی فتنی تپوس کما چاگا تموجو موجن دے چاگا دا دریاب دا چپی پشان لپا چپو چپو رازی پی عمر دغین پا قلا رکینا سو پر چتا جوندے اگا فتنی نشتا دے داگا فتنو پا میز کی ستا وجود حائل دے گورا ورطا تو کفر والصلاة مانا فتنة الرجل امتحان د سړی په آل کې په مال او اولاد او جار کې مانا آل سره به خوندې کړي مال غلط لګولي ولته نسل صحیح نه کړي گاونډي سره ګډوډیشن کړي وي نو تو کفر حافظ شو کنه ختمي دي ګناون لره موز روزه او زکات صدقه والامر امر بالمعروف دارنګ نه د منکر قال عمر رضی الله عنه لیسا ذوری دا تفصیل در نه غواړم شویا ولكن الفتنه التي تموجو دانا تپوسکم دغه فتنه تموجو چې په چپو برازي کما يموج البحر لکه څنګه چې چپی وي دریاب په شان چپی چې دغه بیا مخنیوي نشي کېده وقال حذيفه ليس عليك من عباس نشته پتا باندې د داسې لوی فتنه نه دراتلو باسن س پرواز باک پتا دې باک ني پتا دې غم ني فقلا رکینا یا امیر المؤمنین ولی ان بینک و بینها لبابا مغلقا بشکستا او بنزدی فتنه خامخ یو دروازه بند کړی شوی دا یو دروازه ده بنده دروازه بند ده استاو د فتنه په منځ کې رکاوټ قال عمر سے ورتوی ایوکسرو ایدا بند دروازه ماتولې وشي ام یفتاو یابا کلاول شي دا بند دروازه قال اذن لا یغلق قال یکسرو حذیفه دا دروازه ماتول شي قال عمر اذن لا یغلق ابدا چې ما تکړه شوان بیا بچری نه بنديږي الګ کلاو شي نو بنديږي شي کنه او چې ماته شي بیا نه بنديږي
معنی دا شو قلنا دا دروازه چوا دا ذات عمر سے ہو لکه دروازه حائل وکړه حیاتی عمر دا کل باب شو نو چې سو پر دروازه بندا فتنه نشته ده دروازه ماته شو عمر سے شهید شو او دروازې د فتنې دروازې کلاو شوې بیا حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې مسائل علی سے په زمانه کې مسائل ٹھیک کنا بیا د حسن او حسین او د معاویه سے په زمانه کې مسائل بیا د دروازې کلاو شوې فتنه روانه شوې قلنا منغوی اکان عمر یعلم الباب آیا عمر دا دروازه پیجندلا قالنا موزیفی آو کما ان دون الغد اللیلہ وداس پیجندلا لک مخ کی دا سبا نشپر عظیم سبا سرز دا پیر دے دا دی پیر نا مخ کی بشپا خورازی کی نرازی کہ ڈائریکٹ پیر برازی شپا برازی اوس دا یقینی خبره ده چې د پیر مخ کې شپشته دی او پای کې څه تردد نشته دی نو هکذا عمر رضی الله عنه ایتم فتوا چغه دروازه زما وجود دی بیا حذیفه انی حدثتو ما حدیث بیان کو مرتا بیا حدیث حدیث لیس بالاغالیت دا ټوکړه نوا ډوړه نوا اغالیت غلط خبره نوا ازه ډوړه نوا ٹھیک شو کنه گپ شپ نو ازه قصه برای قصه نوا فهمنا صحابه موږ ویریدو ان نسال حذیفه چې موږ تاسو حذیفه سیم نو کو فامرنا مسروقا موږ د مسروق ته وی چې تیارته حذیفه سے نه تاسو کا فسالو دې تاسو کا فقال حذیفه وی الباب عمرو باب چې کوم دې دروازه هغه عمر سیف دې الله اکبر ٹھیک شو مولانا صاحب جناب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امراه قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله ګوره دا حدیث څنګه وینم دغه پوج د صلات او کفاره مخکرای کنه تو کفر الصلاه و صوم نه په ترجمه الباب ثابت شو عثمان نادی وی د ابن مسعود رضی الله عنه ان رجل اصاب من امراه قبلة یو سړیو چوره چې د یو خزن تا قبلتن چک چونډای او دا مولا علی قاری صاحب ذکر کړی دی کجور لراغلو درانه کجور لراغله او کجور بار پرتیوی نغی چې دنه نوري مشدل او چې دې لانو دنه خو بیا کجوري وی ان بیا کجور سره سنوري میوي را لې پکې ردی ته غیګه ډکا کړه لئن رجل اصاب من القبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل الله دا تراولېګ اقیم الصلاه طرف النار قائم کمزنا فغاړو درز وذولف من الليل اپ برخو د شپې ان الحسنات یذهبن السیئات بشک سیلاب د نیک اعمالو یذهبن ختمی السیئات خسو خاشاک د گناہونو فقال الرجل دې سړی وی یا رسول الله علی اعظا دا احسان و انعام مهربانی ما دې پاره دا نن علی جمی امتی کلهم د ټول امتیانو دې پاره دا نخیلا یعنی معنی دا شو چې صغائر په اعمال صالحو ختمی شبه فضیلت تمازه په وخت کې ګوره مولانا صاحب الله دې موږ توفیق راکړي مز کول په ټیم کې د دې فضیلت ته او دا افضل الاعمال دی مز د ټیم نه به ټیم شو نو دا ګناه دی بس مخه دا او دا تفضیل وخت دی جی قربان مخه قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار اخبرني وليد بن العيزار اخبرني جی اے شاب ګور مولانا صاحبہ حدثنا من ته حدیث بیان کو صاحب هذه الدار اے خاوند دې کور دا فقط د شاګرد اعتماد لپاره دی
چې عبد الله ابن مسعود ته اشاره ده او دوی د عبد الله ابن مسعود د کور څخه روانو و د دې کور مالک چې دی کنه هغه ماته حدیث بیان کړو چې عبد الله ابن مسعود دی جی واشار الى دار عبد الله ابن مسعود قال عبد الله ابن مسعود سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله کم یو په اعمال کې رب ته محبوب دی یا صلات علی وقتها بیا ایو بر الوالدین د مور پلار سره خېګړه کول بیا ایو الجهاد فی سبیل الله قال عبد الله بن مسعود وی حدثني بهن ما تفدی الفاظ و حضرت بیانو ک ولو استزدته لزادنی او کما مطالبه او تپوسونه د ډیرو خبرو کوله نو مال به د ډیرو جوابونه ملاو شو او دی باندې مخکې تفصیل کړل ښا دلته احب الاعمال الصلاه علی وقتها ده او په دې کې څه ښکار نشته دی چې چرته افشاء السلام او چرته طعام او طعام راځي ځکه چې دا اجوبه مختلفه په اعتبار د احوال مختلفه دي یو یا په اعتبار د اوقات مختلفه دي دوا یا په اعتبار د اشخاص مختلفه دي شخص حالت وقت هیڅ اشکال نشته قد مره شاباس بابنا الصلاة الخمس كفارة للخطايا إذا صلىهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. باب الصلاة الخمس دا پینځه مزونه چې دي کفاره للخطايا دا کفاره ده د ګناہوں صغائرو اذا صلىهن لوقتهن في الجماعة وغيرها دی غیرها سره باسه شکر کہ چرے ویلے چې صلىهن لوقتهن في الجماعة چې کله دی مذکری دا مزونه په وخت کې جمع سره دا مکفر شو نو دین دا وهم پیدا کېده چې چر دقه مزونه بلا جماعت وی هم به مکفر ني او کې بدون الاوقات هم به مکفر ني شکر دې چې وغیره هاي ور سره وې سمانه دا مزونه مکفر دي کې با جماعت شي او کې بدون الجماعت شي وقت کې دن نوي او یا خارج الوقت وي ها با جماعت فضیلت زیادته سره کفاریت امزال کفارم سے وعدہ اور په وقت کې فضیلت زیادته جو کفارم زیات شوا او چې څنګه چې سشوی سوکی جو دغه څه غربینو مخکې دا خاجی دا مشکات کی تعویل دے ارایتم خبر را کمال لو ان نارن کچری ولد او بو بباب احدکم سردا دروازې د یو استادونه یغتسل فی کل یوم خمسه خوشی او دې لاندې پای کې درځنه 15 ځلا ما تقول ذالک ما تقول سوایت ذالک یبقی من درنه آیت غسل 15 مرتبه فاطمه کی بدن دې باندې من درنی د خرود دینا چې 15 زره دې غسل کوي صابون سره بدن باندې به خیره پاتې شي قالو دوی چې لا یبقی من درنی شیا لمبل 15 زلا نه پاتې کوي په بدن دې باندې خیره قال فذلک مثل الصلوات الخمس دغه خو صفات 15 مزونو دي يمحو الله بها الخطايا الله به مټاوي په دې سره ګناهونه ستا معلومه شو چې 15 مزونه دي دا 15 غسل شو او 15 غسل سره خو خیره نه پاتې کیږي نو خیره نه پاتې کیږي البته ګوره مولانا جمهور ائمه اتفاق دي چې طاعات صغائر په طاعات وزي اور ارچ کبائر دي هغه د پاره توبه شرط ده بغیر د توبې نه کله معاف کی خډیر مهربان دي بوشګن دغه مهربانه سکه سوای الرحمن 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 لیکن قاعده او قانون دا دی چې تکفیر د کبائر چکیږي نو پس سره اتیان به توبې سره کیږي او دې ځکه یو عالم یو نقطه لیکلی دا ځکه چې بلال په بدن باندې خیره په دوه قسمه ده یو اصل سرسری خیره ده او یو چې کوم دینو دایمي خیره ده کله خیره ده سرسری خیره په نفس او بو سره په لاس مخلو سره لاړ شي
خو چې لږ کلک خيري هغه د پار صابون دی او لغونه ګټه د مخل دی صابون سره او ګټه سره اومږي هغه سيشي صفای راشي نو دارنګي دا لغون رګړنا ملنا دا مخل دا توبه شو او به اړول دا اعمال شو مثلا شو دی باب فی تضییع الصلاة عن وقتها باب دې په بیان د جرم د ضایع کولو د مز د وقت د هغینا ګوره تاخیر د وقت یا خدای چې تضییع معنا مطلقاً چې وقت خارج شي دیم دادی چې تاخیر د وقت مستحبه نه ده معلومه شو چې د وقت مستحبه نه مز مؤخر کول دا تضییع وقت ده او تضییع وقت جرم ده شیخ القرآن رحم الله سره په یو سفر کې روانو هری پور ته تلو لار کې د مز ټیم شو ما ته اقامت کوم ما اقامت شروع کړ یو کس پکې आवाज وکړ مرګري مسلور کسانو زما خو اندس نشته هغه تکرم الله شیخ ورته بې ایمان بيو د څه ګرځي بیا چې موږ موضوع کړو شیخ وی چې کله کله سوچ کوم یو کتاب لیکم چې وخت ضایع کول حرام دي لیکن بیا به دا مرګري زما لاړ شي رانه زه به یوازې پاتې شم اړې د وخت ډیر پابند سره ته تضییع صلات ان وقتها ضایع کول د مانزه د خپل وخت نه مراد تن وقت مستحبه مختاره مراد ده کما یلیق بهذا الباب او چې ګوره وقت مختاره نه رستو کول د موز چې دې ضیاء وخت وي نو تفویض خو به طور اولاد ضیاء وخت ده کنه قربان دي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاه قال عليك الصلاه ما صنعتم فيها انس وی ما اعرف شيئا نفي جنم ز یو شی کان علی النبي صلی الله علیه وسلم چې په زمانه د پیغمبر علیه السلام نو قیل الصلاه چاورته چې الصلاه لیسا یعنی ما ته د حضرت په زمانه کې چې د دین کم رونق اخکار دنو نن اغه نخشته نو سوال له 1500 کال جوړیږي نو سوال له 100 کال سوال له 100 پورا شو کنه 35 36 روان دي نو سوال له 100 کال شو په باندې سوال له 100 کال نو اوس به موږ څنګه د دې مثال ذکر کوو انا سوی چې ما د حضرت په زمانه کې چې کم دین رونق او کم ترتیب او اهتمام ما محسوس کاو نو هغه ترتیب اوس نشته ده ٹھیک شو جی تو چا ورته وی الیس الصلاه باندې مزهم نه دي دا مزخ اقصیده کړ جمع دا او صفونه دي او داسه وقال انس الیس صنعتم ما صنعتم فيها اینه تاسو چې وکړل تاسو په دې مسکی هغه شی چې تاسو وک مانس شو په موز کې مختار تبدیلی وکړه کنه هغه وخت مختار چې هغه هم پرې خود کړه الله وخت مختار هغه تاسو پرې خود حضرت علی السلام خو چې موز کو نو په خپل اوقات مختارو کې به کاو کنه جی قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واسل عن أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت وقال بكر بن خلف لك صبر بقيدا هر غټ سید نمبر خیال کې هر غټ سید تب غټ نه وای ها امام زوری نے میوارد لغوی دخلت على انس بن مالک انس بن سخرا لما او زرا علم په مقام د دمشق کې وهو يبكي انس بن جړل فقلت زوری وای ما ورته ما يبكي کا حضرت شیشه تا جړی تو ولې جاړي جی فقال لا اعرف شيئا
نه پیجنم زه یو شی مما دغه سیزنا ادرکتو چې ما متیو په زمانه د پیغمبر علی السلام الا ذی الصلاه مگر داموز واذ الصلاه قضیات او حال دا دی چې داموزم ځای کړی شو بس حدیث ختم شخا. وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرني عثمان بن ابي الرواد نحوه. دا قال دا حدثنا غټ دې مستقل باب مستقل حدیث نه دی ها دی له پکاج دا حدثنا وړي کې ور نقطه تاسو کې دا څنګه دی وړي کې ده کنه تخسره ایرستا پیسې پزیش او دا حدثنا چې دا غټ لیکل شوی دی دا د کاتب غلطی ده دی موږ لا په وهم کې اچي چې دا مستقل روایت دی نه دا قال بکر بن خلف حدثنا محمد بن بکر البرسانی دی اخبرنا عثمان بن ابي الرواد نحوه دی او دې کې یو سوال دی او هغه ته وکیل طالب جانا اوس دې روایت نه دا معلومه شو چې انس وی قد ضيعت مزایق کړه شو قد ضيعت مزایق کړه شو او دغه روایت په صفحه 100 کې راځي چې التوی تزیید صفدا صفحه سر روانه وته دا باب دے سلم صفدا باب 75 باب اسم من لم يتم صفوفا شته بیاوی حدثنا بشر الانصاری عن انس بن مالك انه قدم المدينه فقيل له ما انكرت من ناموز يوم عيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوفا. توجہ کا صفا سلم کې راغې انس وی چې تاسو لا تقيمون الصفوف تاسو قیام د صفوف نه کوئ او دلته وی چې ضيعتم الصلاه تاسو د اموز د وخت مختار نه ضایع کړی دا غو تعرض راغې نو تعرض نه دی موږ سره اوسنۍ سبق چې دا د انس درس په دمشق کې دی دمشقانو توی چې ضيعتم الصلاه او هغه سلم روایت چې د سلم صفی وا روایت هغه آل مدینی سره دی ال تکي چې ضيعتم الصفوف مز په وقات باندې کوي او د هغه صف پابند نشته مدینی والته تزیه صف لیدي او دمشق والته تزیه صلات لیدي لہذا دا قصتین دی واقعاتین دی واقع یو نه ده مخکله باب المصلي ينادي ربه مزګزار چې د مناجات کې سرګوشي کې هم کلامی کې باری تعالی سره حاصل دا دی چې تعویل بشکات چې المصلي ينادي ربه قسمت صلاه بيني وبين عبدي الاخره نو معنی دا مزګزار چې دی الله سره هم کلام وی چې کله الله سره خبرې کوي نو آداب و لحاظ دي ساتي چی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يصلن عن يمينه ولكن تحت قدمه ګورا دا موږ ویل کنا سان نبی اسلام نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان احدكم يوتا ذا صلى يناجي ربه کجره مسکین الله تو سرگوشی کی فلا يدفلن عن يميني ولكن تحت قدم اليسرى مخ آسان دی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود درمیانه اعتدال کے برابر کے اخپل اعضاء په سجده کې لکه موږ ترمذی کې بو یجافی بطن عن جنبه کنا وغیرہ ولا يبسط احدكم ان دي غړوي یو د تاسو نه ذراعي خپل سنگلي کل کل به پشان د سپي ګوره
دلته تشبیه سپی سره ورکړه لوجد تنفرنا چې سپی ګوره چې کینی نو دې د خپل لیچ داسې مکه باندې غوړی او بیا بداسې ناسي نو ته چې سیدی لذین د لیچ مکه سرداسې مغوړه وا جوخته وا بلکې مکه نه اوچت کا لکه 170 د مسلم جلد اول روایت بیا تا ته ویما وایذا بزقا او کله چې اراده کوي د توکلو فلا يبزقن بين يدي مخامدن توکي ولا عن يميني فانه يناجي رب حسان دي وقال سعيد بن عن قتادة لا يدخل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولا عن يساره او تحت قدمه باب الابراد بس مکه دې غټیشن دي آسان کار نه دا ګوره 170 صفحه کې د مسلم رومبه روایت ته فاذا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي الى اخره دا بزان له یاد کی